قربانی په کم کس باندې واجب ده او قربانی په کم کس باندې واجب نه ده. د وجوب د پاره شرایط سری نو دومره خبره ملحوظه ذهن کې ساتل پکار دي چې د وجوب د پاره څلور شرایط داسې دي چې هغه اتفاقي دي او دوه شرطونه داسې دي چې هغه اختلافي دي. اتفاقي څلور شرطونه یعنی قربانی به هر هغه کس کوي چې په هغه کې دا څلور شرایط موجود دي. نمبر 1 دا کس په مسلمانی نه که مسلمان نه په کافر باندې قربانی روانه ده. دویم نمبر دا کس په آزاد نو که آزاد نه غلامی په غلام باندې قربانی دا نشته. او دریم نمبر دا صاحب د نصابی مالدار وي نو که غریبی او صاحب د نصاب نه نو په باندې بیا قربانی دا واجب نه ده. او څلورم نمبر دا کس په مقیمی نه که مقیم نه مسافری نو په مسافر باندې بیا قربانی دا واجب نه ده. دا څلور شرایط داسې چې دا اتفاقي دي. دو شرطونه مزید هغه اختلافي دي. هغه دا چې بلوغت ورله شرط دی او کنه دی، عقل ورله شرط دی او کنه دی. د ټولو نه اولنی شرط دا مسلمان پکار دی چې مسلمان وي. چې مسلمان نه قربانی په ده باندې بیا واجب نه ده. ځکه فقهاو لیکلي لانها قربة، دا قربانی خو قربت دی، الله ته نږدېوالی دی. والکافر لیس من اهل القرب، او کافر دا د قربت اهل نه دی. دویم نمبر ازادي د دې لپاره شرط ده، لان العبد لا یملک. فقهاو لیکلي غلام چې کوم دی دا د څه شي مالک نه، دا خو د خپل آقا په خپله باندې یو قسم مال دی او دغه په ملکیت کې دی، د په ملکیت کې په خپله څه نه، نو په ده باندې قرباني واجب نه ده. دریم نمبر دی به صاحب د نصابی مالدار وي نو که صاحب د نصاب نو مالدار نو په ده باندې قرباني واجب نه ده. ځکه سنن ابن ماجه کې روایت دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کان له سعة ولم يضح، د یو انسان سره وسعت او فراخي وا د وس رسیده او د قرباني ونه کړه، فلا يقربن مصلانا، د زموږ عیدګاه ته نه رانږدې کي د اختر په ورځ باندې د اختر د لمونځ لپاره. نو د دې حدیث نه معلومه دا شوه چې د دې لپاره وسعت پکار دی، فراخي پکار دی. یو انسان دپاره وسعت او فراخي نه په ده باندې قرباني واجب نه ده. اوس دا څلور شرطونه دې کې خو دا درې مونږ پیژنو، ازادي هم پیژنو، مسلمانېدل هم پیژنو، او د هغې سره سره چې کوم دی نو مقیم هم اقامت هم پیژنو. خدا یو شرط پکې لغونته کې مشکل دی چې نصاب ورله څومره شرط دی، مالداري ورله څومره شرط ده. نو دومره خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دی چې یو کس ته شریعت مالدار ولی دا به مالدار او که شریعت ورته غریب ولی دا به غریبي. ځکه دې دور کې هر یو انسان کرا کروڑپتی دی ځان ته غریب وي، دی ځان ته مالدار نه وي. نو موږ به ګورو چې یو انسان ته شریعت مالدار ویلی دی نو دا به مالدار او که ورته غریب ویلی دا غریب دی، په ده باندې قرباني وغیره نشته. شریعت چا ته مالدار ویلی؟ شریعت مالدار هر هغې کس ته ویلی چې د ده سره د نصاب مطابق مالی، بس دا مالدار دی، دی به قرباني کوي، دی به فطرانه ورکوي، دی به زکات ورکوي چې کال پې تیر شي. او که د نصاب مطابق ورسره مال نه نو شریعت د ته غریب ویلی، په ده باندې نه فطرانه شته، نه په ده باندې قرباني شته، نه په ده باندې زکات شته. نصاب څومره دی؟ نو نصابونه شریعت دو مقرر کړي دي. یو نصاب چې دی نو دا د سونې ده، یو نصاب دا د چاندۍ دی. که د یو انسان سره نصاب د سونې 1.5 تولې سونه نو په ده باندې قرباني هم شته، په ده باندې سرسایه فطرانه هم شته. او که چېرته کې کال په دې باندې تیر شو نو دی به زکات هم ورکوي. او که د یو انسان سره صرف چاندي و نو چاندي 2.50 تولې چاندي ده، که د ده سره 52 تولې چاندي و نو په ده باندې که کال تیر شو زکات به هم ورکوي. که په ده باندې د قربانۍ ایام رالل قرباني به هم دی کوي، او که د فطرانې ورځې پرې رالې سرسایه نو سرسایه به هم ورکوي. نو نصاب د سونې 1.5 تولې سونه ده، نصاب د چاندي 2.50 تولې چاندي ده. که چېرته یو انسان سره سونه هم نشته، چاندي هم نشته، در سره نقدي دي، نقدي روپۍ دی ورسره، نو نن سبا د 2.50 تولو چاندي موافق که د سره پیسې وي او د ضرورت نه خارجي نو دی به قرباني په هغې باندې کوي. یا که د په کور کې د ضرورت نه سوا دومره سامان دی
کپړې دي، پیزار دي، حیوانات دي، کمبلې دي، لوښي دي، بسترې دي او د ضرورت نه سیوا دي، نو د هغې به دی قیمت لګوي. که چېرته کې هغه قیمت د 52 تولې چاندۍ هغه ته ورورسېده نو په ده باندې بیا قرباني دا واجب د قرباني به دی کوي. مثال په طور دی اول د خپلو کپړو نه شروع کړي. شریعت ستا دپاره د ضرورت کپړې چې دا ضرورت حساب کړی دی هغه د انسان دپاره 3 جوړې دي. یو انسان غم خارې ته واغوندي، یو انسان عام په کور کې اغوندي، یو د کار دپاره اغوندي. څلورمه جوړه فقهاو لیکلي که دا د یو انسان راله نو دا ضرورت نه دی، دا خواهش دی. همدغه شان د خپل پیزار وګوره، دغه شان د به خپل کور کې بستري اضافي وګوره، دغه شان د به خپله غوجله کې حیوانات وګوره د ضرورت نه سوا. فقهاو لیکلي چې زمیندار سړی په 2 غوایانو باندې فقیر دی، ځکه د ده لپاره قلبه ده دی پې وچلی، د هغې نه اخوا که یو 3م غوایي راغی نو دا په دې باندې دی مالدار دی. دغه شانت یو انسان دی دغه په کور کې لوښي داسې پراته دي چې هغه د ضرورت نه سوا دي، هغه د ضرورت نه سوا چې هغې ته ضرورت نه پېښېږي هغه د دې روالې قیمت دې ولګوي. نو که د دې جمله اشیاو قیمت 52 تولې چاندۍ ته رسېده نو دا انسان اوس مالدار دی، دی به قرباني چې کوم دی نو دا کوي.